السلام علیکم قدرمندو کتونکو یو واری بیا لطیف الله تاسو مخاطب شو خپل یوټیوب چینل لطیف الله آفیشن او په خبر خوشا ډیر خپل موسم دی که خیال وکړي شي نو د جولای میاشته مطلب د ګرمۍ میاشته خو بیا هم د الله کرم دی په باندې د الله مهرباني د په باندې چې دومره خپل موسم او بیا دغه موسم سره خپل شانتي زلوبه او بیا وسره چې کوم دی نو سینډویچ او سینډویچ سره پای خالص پې شي ځکه چې تور چې خو مونږ ډیر اسکو خو نن سبا سیاحت واکمن وي چې تور چې په ځای کې تاسو پې اوس کوي خالص پای نو هغه به موږ له فایده راکړي. شفیق صاحب موږ سره موجود دی، پروفیسر محمد شفیق صاحب چې په ډېرو ځینو کې خپل شاګردان پرېښي دي او ماشاءالله نن سبا وخت کې د ریډیو تهذیب یو ډېر تکړه سینیئر پریزنټر دی. شفیق صاحب دومره ښکلې موقع ده نو دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ ډېر ښکلی موسم دی ځکه چې ډېر سخته ګرمي وه. نن الله پاک ډېر فضل وکړو چې اوس راتلم ریډیو ته نو په لاره ډېر ښایسته باران و. ما د الله شکر ادا کړو او ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې باران د الله پاک یو ډېر لوی نعمت دی او بل دا د ځمکې آبادي ده که نه نو چې باران کوم ځای کې ورېږي هلته رحمتونه راورېږي هلته فضل و کرم وي او دا هم یو خبره ده چې دواګانې غواړي نو د باران په موسم کې غواړي ځکه چې د قبولیت وخت دی که نه نو ډېر ښکلی موسم ډېر الله پاک فضل دی او بله غټه د خوشحالۍ خبره دا ده چې لوی اختر باندې هم داسې پیشنګویي شوې ده چې موسم به ډېر ښکلی وي باران وي نو دا هم بله ښه خبره ده. دا به الله پاک فضل او کرم دی او موږ ډېر زیات خوشحاله یو د الله شکر ادا کول پکار دي چې ګرم موسم په یخ موسم کې بدل شي دا ډېره ښایسته او د خوشحالۍ خبره. شفیق صاحب مونږ به چې کله واړو نو باران دوران کې به مونږ یو خبره کوله چې نرې نرې باران دی بابا مې را روان دی د کټ لاندې پیشو ده او پیشو ته به یم پشي بابا ستړی مشي. نو شفیق صاحب دغه موقع باندې یو ښکلي شانتې باراني شعر ډېر پخوانی او ډېر ښکلی شعر دی زما ډېر خوښ دی. وایي باران ورو ورو پې ورېږه باران ورو ورو پې ورېږه په مسافر جانان مې نشته دا لرنه. نو دا چې کوم دی د مسافرو لپاره یو ډېر ښکلی شعر دی او باران چې د الله پاک ډېر نعمت دی او دا چې څومره نو په دې باندې دا چې کوم دی نو کمه ده او ډېر ښکلی موسم او ډېر ښکلې هواګانې او انشاءالله چې دا شپه به الله پاک بېګاره ډېره ښکلې یخه شپه ده د الله شکر ادا کړي او دعاګانې به کوو چې الله پاک دې د ګرمۍ دا زور مات کړي. ډېره مننه شفیق صاحب، ډېره مننه.